الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عزیزانو نن مختصر غوندے وقت کے دا یو خبر استاسو په مخ کې عرض کول دي چې د امام ابو حنیفه او د امام شافعی رحمت الله علیه منځ کې اختلاف پس شي کیو نو اختلاف چې ده دا یاد لري دا په دوه قسمه دي یو اختلاف ده په اصول د دین کې او یو اختلاف ده په فروع د دین کې دائمه مجتهدین په منځ کې اختلاف په اصول د دین کې نو داغي په منځ کې اختلاف چې او دا په فروع د دین کې او فروعي اختلاف چې ده په دې باندې دار و مدار د کفر او د اسلام نه په دې باندې دار و مدار د حل او د حرمت نه په دې باندې دار و مدار د جواز او د عدم جواز نه مثلا منز ده په دې کې ولاړه نیت چې اوتړې نو تب ولاړې نو دا ولاړه چې دا د ارکانو د صلات نه ده دا اصول د دین دي ځکه چې ولاړه په منځ کې دا فرض ده اوس د نیت نه رستو ولاړه په دې کې د یو امام اختلاف نشتا چې په دې منځ کې به ولاړ نه یا به کوګې یا به ناسته یا به پروت نه چې ته جوړې نو ته به ولاړې په دې کې د هیڅ امام اختلاف نشته په دې ټول ائمه مجتهدین متفق دي چې دا ولاړه چې دا فرض دغه مذهب د
امام ابو حنیفم دے دغه مذهب د امام شافعیم دے دغه مذهب د امام مالکم دے دغه مذهب د امام حنبلم. ارکله چې ولاړه فرض ده اوس راشي فرع ته چې ولاړه فرض ده نو خبره د لاسونو تړلو ده. اوس لاسونه تړل دا سنت دي. د امام شافعی رحمت الله علیه مذهب دا دی چې نیت تړلو نه بعد به لاسونه په سینه ږدي. د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب دا دی چې نیت تړلو نه بعد به لاسونه د نامه نه ښکته ږدي. د امام مالک مذهب دا دی چې لاسونه به زوړن نیسي. او سوال دا دی که یو سړی مونځ کې نیت تړلو او د زوړن لاسونه نیولی او مونځ یې وکړو مونځ شوی دی که نه؟ او که یو سړی نیت تړلو سملاستو بیا په ملاستی مونځ کولو مونځ شوی دی؟ یا یو سړی نیت تړلو هغه په سینه لاس کېښوه او مونځ یې وکړو مونځ شوی دی که نه؟ یا یو سړی د نامه نه لاندې لاس کېښوه مونځ شوی دی. په دې کې د ائمه وجه درته ووایم او څومره خوندناکه وجه ده. امام شافعی رحمت الله علیه نه تپوس شو چې ته وایې چې په سینه لاس ږدئ نو جواز یې څه دی؟ هغه ورته وایي چې حدیث کې راغلی دی پیغمبر په سینه لاس ایښی دی او مونځ یې کړی دی. حدیث په خپل ځای ټیک دی خو تاسو دنیا کې وګورئ چې د چا احترام کوئ نو په سینه لاس ږدئ ورته. نو که یو انسان ته په سینه لاس ږدي او د هغه احترام کوي نو الله د دې نه زیات حق لري چې هغه ته په سینه لاس کېږدي. هسې ویمه چې یو خو زمونږ او ستاسو دلایل دي که نه کوتکماري ده. یو د ائمهو دلایل چې د انسان احترام ته کوي او په سینه ورته لاس کېږدي نو الله د دې نه زیات حق لري چې هغه ته په سینه لاس کېږدي او احتراماً ورته وکړي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نه تپوس شو چې ته چې وایې چې د نامه نه لاندې لاس کېږدي تا سره څه دلیل دی؟ او دې دلایلو ته ګوره. پخواني خلق چې وو داغي هر دلیل به داسې و چې د سړي زړه ته به یې اپیل کولو. زړه ته هسې دا ټکی دې ځای کې یاد لرئ یو سړی و هغه قسم وخوړو یو دوست یو نو هغه نه جګړه ورسره وکړه چې جګړه وکړه نو دوست ته وایي چې والله لا اکلم معك حینا والله چې زه به تا سره یو حین خبرې نه کوم. حین څه ورځې چې تېرې شوې سړی پښیمانه شو چې دا خو زما جانی دوست دی
او زه به د سره اوس خبرې نه کوم. ډېر پیمان اوس مونږ خو وایو چې څوک را سره خبرې نه کوي نو ډېر به ښه. د دې خلکو څه خبرې زمونږ او ستاسو به څه خبرې؟ یا زمونږ او ستاسو زمانه کې دوستۍ کمزې دي، زمونږ او ستاسو زمانه کې تعلقات کمزې. دلته به یو سړی راتلو مانځله، ډېره زمانه چرته دلته تقریر کې به زما خولې نه اورېدلي چې یو سړی ګاڼه کور کې اوسېږي نو دام سود دی. سړی د جومات نه بندېده خو یې لا څه کوي چې په ما پسې هغه پروپیګنډې شروع کړې چې پناه په خدای. تر دې پورې وویلې چې دا د 20 کالو منځونه راګرځوم چې په ده پسې مې کړي. ته وګوره ګاڼه کور کې حرام دی، ما پې پیسې ورکړي او دی پې وایي چې حرام دی. نو عزیزانو مونږه که خیال وکړئ د نه سړي زامن یو، مونږ دین تر هغې پورې منو چې کوم زورې زمونږ طبیعت نه خلاف پکې څه شی نه راغلی، او که زمونږ د طبیعت نه پکې کوم شی خلاف راغی مونږ بیا دین نه من. په پاکستان کې وګورئ حکومت نه تپوس وکړه اسلام وایي بجي ډېر احترام او قدر یې کو. قومي اسمبلی ممبرانو نه تپوس وکړه اسلام بالکل جی مونږ خو ډېر احترام کوو د اسلام. نو کورم په خوشي مرګ وران شه چې د قرآن او د حدیث او د دین احترام کوئ. خدای اسمبلی ده پکې پاسې کوي چې د ملک قانون به قرآني کوي. اوس ته وګوره په پاکستان کې لویه جګړه هغه په دې ده چې اسلام به په دې ملک کې راځي. ولې به راځي؟ د قومي اسمبلی ممبران وایي چې ځان به حلال کو خو شریعت به رانه په دې ملک کې څوک رانه وایي. وزیر اعظم وایي چې اسمبلی به ماته کم، ټول حکومت به مات کم، خو شریعت به په دې ملک کې رانه څوک رانه وایي. دا ستاسو ملک. آیا داسې خبیث ملکم د دې قابلی چې یو سړی پکې اوسي چې د کم قوم د او د کم ملک د مشرانو دا حالت؟ نو مونږ د دې قابل نه یو چې مونږ سره څوک خبرې وکړي. یا زه خو په ایمان درته یم چې بدې مې شي دا خلق اوس خوښ مې نه دي، شکلونه یې را باندې بد لګي. چې ورځ تېرېږي د مولانا عبدالمعبود صاحب په هغه خبره مې ایمان مضبوطېږي. مال یو مړی راته وښایه په دې هدیره کې راویویستم او داسې هدیرې ته یې وکته، ویل مړی درته ښیم خو په دې هدیره کې داسې سړی نشته چې ویې ګورې اوړه دې خوشحال شي. ویل دا ټول په قبرونو کې ناست دي او غوښې ترې غوسېږي لګیا. نو زمونږ د مرګ نه رستو مونږ نه به غوښې غوسېږي او په قبرونو کې به ناست. مولانا لاهوري رحمت الله علیه په لاهور کې تقریر کړی او وی چې او لاهوریو میں تمہاری قبر آگ کی تندورے دیکھتا ہوں. ستاسو قبرونه د اور تنورونه دي. او افغانی صاحب ورته ماته لګو خیا چې بوتلو په دې مخې ورته لاس راخ کو. افغانی صاحب قرآن خوړل چې هدیرې ته مې وکته هر قبر د اور تنور او لمبې ترې راوتې. زمونږ به دا حالي د مرګ نه وروسته. نو هغه پخواني خلق چې وو هغه خلق وو، بني آدم وو، انسانان وو، ای کې انسانیت وو. اوس مونږ کې انسانیت شته؟ زمونږ د هلکانو د نوجوان طبقې ته وګوره، دې کې انسانیت شته؟
دا بنی آدم زمونږ دی بوډاګانو ته وګوره الله دې د دوی سره واسطه مه پېښوه دا لا بل قهر هغه ورځ راته چا وی زمونږ جومات کې امام سره وی جګړه ده په څه جګړه ده دا بوډاګان وایي چې پخوا به خلقو ذکر کولو د مانځه نه وروسته به په زوره لا اله وی اوس ویل ذکر نه کوي یاد امرا نو مال ورته وایي چې ځوانان وایي څه لغړي تیم کولی چې اوس لا ذکرونه کوئ چې ځوانان وایي ما ته خو پته ده که په ځوانۍ کې هم څه کړي اوس چې بوډاګان شوي نو در وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار چې د هر څه نه پاتې شوې نو بزرګ شوې په جومات کې کېناست زه بجلیګر کې وم یو بوډا و ما ته وی چې یاره دې مانځه نه وروسته دا ذکر لږ پکار دی مال کوه که کوه ته چا منې کړې ویل نه تی لږ په زوره زوره کوم زما خو دومره دړه زور نشته ویل ته څنګه مولای بس په دې ګړو کې مې داسې غوړه چوالو مال زه داسې مولای یم چې دغه لار نیغه ونیسه او د جومات نه بار وځه یو حال دی بوډاګانې داسې دي ځوانانې داسې دي واړه یې داسې دي زمونږ د وړو تربیت څنګه کېږي لګیا دی د ماشومانو د وړو تربیت دا ماشومان وګوره چې په لاره رواني نو د الله به داسې هلکه څه چل دی وایي زه عمران یم عمران به چېرته کرکټ والی وایي زه عمران یم نو د اوس نه دی واړم ډمان شو که خیري وړې دیم چې ګوري د جینکو اکی میچونه که خیری وړې به دیم میچنی شي او زړې خو دې پرېږده اوس لا بله مبارکي مې بله شپه جلسه کې پولیس والا ورته ورکړه معلوم بارک شوه د تاڼې سیچوګانې ښځې شوې په تاڼه کې سیچو وي سیچو پېژنئ څه ته وایي څه والا یو ګل والا نه که نه سیلاب وړیه په خبره نه پوهېږي یو ګل والا ته سیچو نه وي هغې ته ایسای وي د هغه لا بیا لا ډنګا وي ایسیچو یا درې ګلو والی یا دوه ګلو والی هغه پنجاب کې خو شروع شوه ښځه به په تاړه کې ایسیچوي په سند کې ښځه ډي ایس پي ده ښځه نو اوس به سړي ښځې ته داسې سلوټ کوي ښځې ته او ایسیچو به ښځه وي نو ته به تاڼې ته او سپاینړې به هم ښځي نو ستا نیوو پسې به ښځې راځي وای ګل د کدو ګل دی چې یو تی اسکوي تی لاندې بل دی خیر بلا ورپسې خدای خبر څه به کېږي د دې ملک حشر بڅي او د ملک انجام بڅي د لیاقت علي خان ښځې به م وې چې زه به تر هغې په ارام کښېننم چې دا خپلې خویندې مې ازادي کړې نه نو میړه یې مړ شو هغه ورځ هغه مرداره شوه خدای په ملا ماته کړه ملا یې ماته شوه نو داسې د دې ښځو پروګرام او سکیم دا دی چې تر هغې به په ارام نه کینو چې تر څو هم دا ښځې پوره شرمېدلې دې سړکو ته رایستې اوس ښځې به پتلونه چولې په تاڼه کې به یې سیچو ناستی پتلون به یې چولې نو په صوبه سرحد کې ښځې چې ایسیچو شي خو پښتنې به یې که که بل څه به نو معررتوب دپاره ورته دا سړی تیارې کوي میرزاګڼه به میرزاګڼې له دا زړه ښځه به په تاڼه کې چې ناستی او زمونږ ځوانانې چې دي هغه به ایسای وي
ایسے چوگنا بھئی او لونا چی دی زمون سپاینے بھئی وہ سمرا شی کر پولیس کے وګوري څومره خز سپاینے برتی اول داران اشتا تانے داران اشتا اوس ایسے چوب دغه تراوتل دا نوې لین دې دا به اوس ګوري په دې ملک او کوي دې نو زمونږ کې شرمېدل قوم به ان شاء الله دې نه زیات شرمېږي اب بلا خبره ده چې دا قوم شرمېږي نه پڅ نه دوی کې حیا شته عزیزانو هغه سړی سودا پیدا شو چې زه څنګه به د خپل دوست سره دومره موده خبرې نه کوم حین به خبرې نه کوم حین راغه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ و ما دا قسم خوړلې د خپل دوست نه چې یو حین به در سره خبرې نه څوک صدیق اکبر ورته وی سلويخ کاله ور سره خبرې مکو اوهو سلويخ کاله راغه حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ ودا سے قسم میں خوړلې د خپل دوست نه چې یو حین به خبرې نه څوک هغه ورتل تر مرګ ور سره مکو د دې دا معنا حضرت عمر تراغه چې غرق شوما ابو بکر داوي عثمان داوي دا سي قسم می خوړلې حضرت عمر ورته زتر ما خامه ور سره مکه و بیا کوا دې سړی وې چې راشه سلورمه پختنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم تراغه وې صاحب الصلاة والسلام علیک یا رسول الله دغه سے قسم میں خوړلې د حین لفظ نه حین ابو بکر را تسلويخ کاله وي عثمان را تر مرګ وي او عمر را تر ماخام وي او استال رااله رسول الله صلی الله علیه وسلم له خوان ورکو او دادره واړه راوغخته ابو بکر صدیق ته وای چې تا سره څه دلیل دی چې تا ورته وی چې سلويخ کاله ور سره خبره مکوا هغه وی ما سره دلیل دی د خدای قرآن وی وای ورته وی چې هل اطاع علی الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا الله وی په انسان یو داسې زمانہ راغلی وا حين من الدهر یو وخت د زمانې لم يكن شيئا مذكورا چې شیلا پیدا نو یا رسول الله دلته د حين نه مراد اغه سلويخ کاله خمبیر مراد دی د آدم علی السلام چې د خټه جوړه شو نو سلويخ کاله خمبیر پروتو نو دی حين نه سلويخ کاله مراد دی نو ما زکه ورته وی چې سلويخ کاله د حين نه قسم پړ حضور علیہ السلام فرمایل چې ٹھیک حضرت عثمان ته وی چې تا سره څه دلیل دی چې تا ورته چې تر مرګ ور سره خبرې مکه هغه وی چې ما سره دلیل هم د خدای قرآن وای ورته وی چې ولکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین آدم علیہ السلام چې د جنت نه بار شو الله ورته تا د پاره پزمکه کې زید نفع غستو د الہین تر مرګ پورې نو دلته حین نه تر مرګ پورې وخت مراد ده نو ما زکه ورته وی چې تر مرګ ور سره خبر حضرت عمر ته وی چې تا سره څه دلیل دی چې داسې په لنډو پیراتاو شي چې تر ماخامه خبره مکه او بیا کوا هغه ورته چې ما سره دلیل هم د خدای قرآن وای ورته وی فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون پاکی دا الله لرا
په وخت د سبا او په وخت د ماخام کې. نو دلته حین نه مراد د سحر نه تر ماخامه پورې وخت مراد دی. نو ځکه ما ورته وی چې یو حین خبره تر ماخامه مکه و بیا کوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ټیک خبره د درې واړو ټیک ده. خو سړی ته وی چې زما فتوم د حضرت عمر په قول ده تر ماخامه خبره مکه و بیا ور سره. عزیزانو قرآن کریم یو بحر بے پایان کتاب دی. هر یو مجتہد د خپل وس مطابق دلائل او د خپل وس مطابق جواهرات داغه نه رئیستی دي او تر قیامت پورې بروزی دا بخلاصي